اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ودي درود حاضری کوم ځای کې ولګی دا او یوازې ستاسو حاضری ولګی دا کنه پلارانو ولګی خیر دې کزان د پاره حاضری نه لګوي نو کله کله د پلارانو لپاره دای حق ډیر درود ډیر مینه سره وایي ښه. والله سوا درې دیرشم نمبر حدیث شریف دی 1733. وعن ابي ذر رضی الله تعالی عنه، دا حدیث زمونږ استاد سردار سیدنا حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. الله پاک دې راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی، الله پاک دې زما ستاسو د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکړي. انه سمع رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم یقول، ابو ذر رضی الله عنه په خپل د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا پاک ارشاد اوریدلی دی چې نبی علیہ السلام فرمایل، من دعا رجلا بالکفر، چا چې یو سړی ته کافر وویل، چا چې یو سړی ته کافر وویل یا کافره، او قال عدو الله، یا ورته د الله دشمن ویلو، یا د الله دشمنه، وليس كذلك، او حال دا دی چې هغه داسې ني چې چاته کافر وي هغه کافر ني، او چاته د الله دشمن وي هغه د الله دشمن نه. او د چې دا دوه ټکي وکړه نو ځان له کار وکړو، الا حار علیه، دا خبره به اوس د طرف ته را واپس کیږي. دا چې ورته کافر ویلی دی او هغه نو دی ویون کی تاسو شو دا را واپس شو. او دا څوک فرمایي؟ نبی علیہ السلام. ما ته مګورې چې دا زما خبرې نه دي، دا د پیغمبر علیہ السلام خبره ده. او چې ورته د الله دشمن ویلو هغه د الله دشمن نو دا ویون کی ته دا خبره شو راته شو را واپس شو راوګرځي. نو مطلب د دې حدیث دا دی چې دې دوه خبرو نه ځان ساتو، دې کې ډېره خطر ده. متفق علیه، دا حدیث متفق علیه د امام بخاری رحمه الله صحیح بخاری شریف کتاب الادب باب ما ينهى عن السباب واللعن، او امام مسلم رحمه الله صحیح مسلم شریف کی کتاب الایمان باب بیان حال الایمان من قال لاخیه المسلم یا کافر، او امام احمد رحمه الله مسند احمد شریف کی اتم جلد کی 21521 باندې دا حدیث ذکر کړی 21000 باندې. حدیث کې کومه خبره رااله چې څوک مسلمان ته کافر وایي یا ورته د الله دشمن وایي او هغه داسې ني، دا خبره دته راګرځي. علما فرمایي مطلب دا دی چې مسلمان ته کافر ویل یا داسې قسمه الفاظ استعمالول، الله دشمن ورته ویل، دا مسلمان ته ویل حرام دي، مسلمان ته ویل حرام دي. د حدیث مطلب دا دی چې مسلمان ته به بلا وجه بیخي بې بدو چې موږ پښتو کې ورته وایو بې وجې به کافر یا د الله دشمن نه وي، دا منع دي شریعت کې. که یو سړی د اسلام د بنیادي ارکانو نه انکار کوي نو هغه خو بیا اوس حقیقتا کافر شو، هغه باندې بیا که د کفر ټاپه لګې تکفیر کې کافر ورته وي، دې لپاره چې نور خلق د دې فتنې نه بد شي، محفوظ شي چې داسې ونه وایي. نو بیا په دغه مقصد باندې خدا بیا د علماو کار دی یا د هغه خلکو کار دی چې د علماو سره کینی پاسي او په دې اصول باندې پوي وي چې د کمی خبرې نه سره انکار وکړي. لکه تاسو د ایمان او د کفر معنا پیژندلې ده او سوزل تاسو خپل استاد ته هغه معنا تېره کړې ده، لکه ایمان څه ته وایي او ډاډه وایي خیر دی. ای شاباس. پیغمبر علیہ السلام چې کومې خبرې راوړي ټول په ټوله حق سچ منم، نه پکې د یو خبرې نه انکار کوم، نه پکې او نور پورې خندا کوم. نو دا درې ایمان د پاره خطرې والا خبرې دي. انکار کول نه منم مړه دا پکې چا راوستي دي، یا پکې شک کول ښه یاره څه وویم او یا ورپورې څه کوي خندا. داسې خو به نه ویلي مړه نبي علیہ السلام، داسې خو په قرآن شریف کې نه مړه. نو دې سره سړی څه کوي او دا بدته کافر په دې وجہ دا کتاب میں مخه د پروت ہے کی لکھی دی تاکہ پھر دوسرے مسلمان اس کے فتنہ سے محفوظ رہیں، چې نور مسلمانان د دې فتنې نه شي بچ.
او ځینې علما فرمایي د حدیث پاک مقصد دا دی چې شریعت د مسلمان په زبان باندې پابندي لګولې ده. شریعت د مسلمان په زبان باندې پابندي لګولې ده. دا چې کوم زبان بے پابندۍ کنه اړو چپکیږي نه وایي لګیای هغه ته نبی له سلام یو حدیث کې لرو کې ویلې لور نی لور زمیداران ټول پیژنو لور لرو کې لور په دې موټی کې دی ک شین بوټي ونیو ک اوچ او ک ګنده بوټي دی ونیو ک پاک ولدي لور را خلاص کوسي کوي دا څنګه کوي چې تا موټی کې ګنده او پاک بوټي نیولې او دا لرو کې پیراش هغه چې دا ګنده بکټ کوم او پاک دا پرې دمنه نه دا اختیار بیانې نو د ځینې کسانو د زبان نه څه جوړ شوی لور خو بس که په خبره لا جبه او که په بده ورله بس بریک نه نیسي. دا حدیث دې دپاره دی چې نه د زبان ته لګام ورکړه هر څه به نه وي لکه دې حدیث کې د کومو دوو خبرو نه موږ منع کړو مسلمان ته کافر ویل او مسلمان ته د الله دشمن ویل. اوس دا چې موږ دا حدیث وایلو معاشرې ته مخامخ کړو نو بیا به ګټه ونه کړو او که دا حدیث هم واخیستو ځان ته ځان کړو چې ورګه زه ځان اکسره وباسم سټي سکین وکړم چې زه خو دا ټکي نه کوم چاته یا کړي خو مې نه چې زه معنی شم. لکه دا شانت یو حدیث مخکې هم تیر شوی چې څوک په چا باندې لعنت ووایي خیرې ورته وکړي نو هغه خیرې او هغه لعنت ګرځي هوا کې دا خبرې خو چې کېږي دا خو تحلیل کېږي د فضا کې دې کې موجود وي بیا نو دا ګرځي چې هغه چاته د لعنت خیرې کړي که هغه واقعي د خدای په نظر کې د لعنت مستحق نو ده چې ورته دا د لعنت خیرې وکړي ولګېدي لعنتي شو خو که هغه کې ځای نه نو دا ګرځي بیا واپس هغه چاله راځي چې د چا د خولې نه د لعنت او د خیرې وتي. نو اوس چاته څه پته لګي چې زه دا چاته غوسه کې لعنت یا د خدای دشمن یا کافر یا بله سخیره ورته کوم چې پکې شته مو که نه کني پتاو کې راغلی هغه ته مې وکړي نو واپس ماله را نشي. نو نبی علیه صلات وسلام ډېر رؤوف او رحیم پیغمبر دی ډېر مهربان شفقت والا موږ د تاوان نه بچ کړي. الله پاک دې زموږ او ستاسو زبانونه صحیح استعمال کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.